العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى صحبه أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في التغليس بالفجر. د مخکې بابونو کې اجمالی بیان د اوقاتو د صلات، اوس دې بابونو کې تفصیلی بیان د اوقاتو د صلات کوي او کوم اوقاتو کې چې اختلاف دی هغه کې متضاد بابونه ذکر کوي. یو د هغه اختلافي اوقاتنا وقت د فجر دی، د سحر وخت. سحر منځ په تیاره کې او رڼا کې چرې ته خلص وایي، تغلیس او رڼا ته اسبار او تنویر. اسبار کې به کې او خلص کې به کې. زمون د احناف په مسلک دا دی چې سحر منځ افضل او غوره دا دی چې اسبار کې وشي. او دا اختلاف چې د مجتهدینو دی، دا اختلاف د افضلیت او د عدم افضلیت، د جواز او د عدم جواز. په دې د عالمانو اتفاق دی چې صبح صادق داخل شو تنور خاطر پورې چې هر ځای کې د سحر لمونځ وشو نو جایز دی. ورا کم دی، شوافی وایي اول وخت ورا دی او احناف وایي اسبار ور دی. بلکې داسې به ووایو چې شوافی وایي په ټولو منځونو کې د ماسخوتن نه علاوه اول وخت ورا دی او احناف وایي په ټولو وختونو کې د ماښام نه علاوه تاخیر ورا دی. تاسو خبره پوه شئ. په دې اول باب کې شوافی او دلایل، باب ما جاء في التغليس بالفجر، او ورپسې باب ما جاء في الاسبار بالفجر. دې کې زموږ دلایل یو دیم دا دی اتفاق د ائمه او د دین د عالمانو چې اول وخت کې مونځ کول غوره افضل دي، ځکه دا اول وخت د وجود دی او تا ته حکم خداوندي متوجه دی په اول وخت کې چې سولو په اول وخت کې کول وکړه. خدا دا اول وخت افضلیت دا وروستي وخت ته منتقل کېږي چې لږ وروستی وکړي که نه، لکه غلس کې غوره دی. خو د غلس دا اثبات ته دا نقل کېږي که نه نقل کېږي. لکه تاسو په خبره پوهېږئ که نه. د زموږ د احنافو مسلک دا دی چې د درې حقوقو د وجې نه د اول وخت فضیلت دویم وخت ته نقل کېږي. درې حقوق څه دي؟ یا به حقوق د مصلین وي، یا به حقوق د صلات دي، یا به حقوق د وقت دي. د وقت د مصلینو حقوق لکه د سحر لمونځ شو غوره په اول وخت کې دی، ټیک شه. خو د مصلینو فایده دا ده چې وروسته وشي، ځکه دوی خوب به لږ ډېر وشي، جمع به غټه شي. صحیح شوه. نو دوی حقوقو ته چې وګورې نو وروسته کول پکار دي. احناف وایي وروسته ځکه غوره دی چې د مصلینو حقوق په ځای شي. اول وخت د الله حق، وروستی حق وخت د مصلینو حق، د بندګانو. او چې کله د خدای د حق او د بنده د حق تعارض راشي نو ترجیح د بنده حق ته ده. ولې ځکه بنده محتاج دی او خدای څه محتاج خو نه دی. هلکه تاسو پرې پوه شئ که نه پوه شئ؟ صحیح شوه. نو د مصلینو د وجې نه لکه اوس مونږ فقه کې دا مسله ده چې روژه کې په تیاره کې د سحر لمونځ غوره دی. ولې؟ ځکه د مصلینو حق دی، هغوی د پېشمني نه اودس کړی او ناست دي. که ته اثبات ته رسې نو هغه لمونځ نه کوي، ویده کېږي او یا یې ځان له کوي ویده کېږي. نو د هغې نه ښه دا ده چې جمع ورته وکړي چې جمع سره یا حرمین شریفینو کې مسجد نبوي شریف او حرم شریف هلته ټول خلک تهجد ورځي، د تهجد اذان کېږي.
ټول خلک سهار جمع کې حاضر چې اذان وشي ټول خلک حاضر ناظر نو هلته غوره دا ده چې اسپار وشي او کېږي چې څنګه اذان وشي او 2 رکعته نفل خلک وکړي 2 رکعته سنت او بس په ورځ جمع وکړي ځکه د مصلینو حقوق صحیح ده یا داسې ملګري تهجد وکړي نو بیا جمع غوره دا ده چې په اول وخت کې وشي او که داسې نه نو بیا دا فضیلت د مصلینو د حق د وجې نه اسپار ته منتقل یا د اول وخت نه دویم وخت ته دا فضیلت منتقل کېږي د صلات د حق د وجې نه د څه نه د صلات د حق د وجې نه لکه د مازدیګر لمونځ کې غوره دا ده چې اول وخت وشي که چې مازدیګر لمونځ یې وکړو د مازدیګر لمانځه نه وروسته خو نفل نشته نو د نفلي لمانځه د وجې نه غوره دا ده لږ وروسته وکړو ځکه که څوک نفل کوي نفل به وکړي ټیم به ورته میلاو شي چې الله اکبر وشي ورته دغه وکړي نفلو خوښ به دې ورنه کړم نو د صلات د حق د وجې نه د تاخیر منتقل شي چاته فضیلت منتقل شي وخت یې مؤخرات وشي یا د وخت د حق د وجې نه د وخت حقي د چا د وخت لکه د ماسپښین لمونځ دی په اول وخت کې غوره دی چې څنګه اذان وشي سړی وکړي لیکن په اوړي کې تاخیر ښه دی ځکه په اول وخت کې په اوړي کې ګرمي او چې وروسته 2:30 بجې وکړي نو بیا موسم برابر شي نو افراط راشي دا د وخت حق دی هلکه د دې ټولو حقوقو خیال چې وساتي نو دا فضیلت د اول وخت نه وروستي وخت ته منتقل کېږي تاسې په خبره باندې پوه شئ که نه اول وخت کې غوره دی ځکه دا اول وخت دا وخت د امکان د صلات دی او مطلب دا چې د امر وخت دی امر تا ته په دې اول وخت کې متوجه دی معمول به ادا کول ضروري دي بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس قال وحدثنا الأنصاري قال حدثنا مال قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء قال الأنصاري فتمر النساء متلففات بمغوطهن ما يعرفن من الغلس وقال قتيبة متلفعات أم المؤمنين عائشة صديقة رضي الله عنها وي إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دا إن فخفف من المستقل دي او ضمیر شان فدی کی پټ هغه ایسری او رسته جمله خبري انه یقینا شان داده کان رسول الله صلی الله علیه وسلم الصبح نبی علیہ السلام د سحر منځ کاو بیان سره په نساء خجبه د جمع نه را واپس قال انصاری ویری دی یو راوی فتمر النساء خجبه دی مطلب په فاتن بمروتهن زالنا بیرات او کړیو بمروتهن په غټو صادرونو کې ما یوربنا من الغلس نه په جندل کې درې د تیارینا وقال قتيبه ویری دی په روایت کې اول راوی متلبعات متلبعات په ځای متلبعات ویری دی متلبعات معنا دا چې ځان را وختون کې وي ځان را تاون کې په غټو صادرونو کې الکه تاسو خبره کوئ هغه وخت کې وخزم جمیلت لې چانه معنا کولی تاسو خبره کوئ چې عمر رضی الله عنه په بدلا نه یا چې خزې دې جمیله نه شي خو خزې نه معنی کوله چې نبی رسول الله اجازه کړو یو ځای صحاب یا ماسوتن مانځه کې ونه ډټ ته ودرېدل ونه ډټ او خزې مانځه لدل دیو ډبلې ولاړ دی 20 ډلا په خزې وکړه نو چې سبا راځي چې خزې له وایي کنه چې مې ټیپ دې نه زی او دې نو ورکی که بس خلک ډېر خراب شوي خلک ډېر خراب شي صحیح ده داسې ورته نه ویل چې مزه به دې چلي ساروله مطلب یې دا ښځو به جمع کوله او اوس فکر دی چې د ښځو جمع بنده شوې ده څه فتنه به وه یقین وکړه د خدای سخته فتنه به وه پنځه وخته جمع له راتلی نو تاسې مې پوه شي امام صاحب ورته ډېر خوش اوازي کول چې ښځې یې اوري که نه یقین وکړه چې داسې تاسې په خبره پوه شئ که پرې پوه نه شي څه پاکیزه زمانه وه پاکیزه زمانه کې دا حال و اوس
د مردارو خلکو زمانه ده زمانه خو هغه د خلک پکې مردار دي هلته پاک خلک نو هلته به په تیارې کې کاو او تیارې کې ځکه کوو چې خلک به ټول جومات له تهجد ته اوس هم ټول جومات ته تهجد او د تهجد اذان هم دي تاسو په خدای یقین وکړئ چې حرمین مدینه منوره کې چې خلک تهجد له به دې سړکونو روانې دا چې څومره مزه کوي که دومره مزه بل څه کې نشته ټول خلک بوډاګان سپین ګیري نوجوانان نارینه زنانه دې سړکونو باندې داسې راشي لکه چې مانځله خلک وو او چې سهار جمع وشي لکه سم د اختر ورځ داسې خوند دي یاره تاسو دعا وکړئ چې الله تعالی حرمین شریفینو کې سعادت نصیب چې دا سبق خلاصېږي او دلته دستربندي وي چې ایسته لاړ شي یا ختم مې څوک دعا نه کوي چې د زړه نه یې وکړي نو انشاءالله او که د منځ کې لاړ شي سبق چټي شي نو خیر دی چټي ډېره کېږي شل ورځې دي نو ګورئ مونږه د دې استدلال دا چې ما یورپنا من الغلس د تیارې نه به نه معلومېدلې نه پېژندل کېدې دا خو یو دلیل شي او نور دلیلونه هم شته دی چې حدیثو کې راغلي دي چې عمل کې جلدي پکار ده او سبقت پکار دی او نیکۍ کې وړاندېوالی او بې پسته به بل خیرات دا د دې دلیل ګڼ دلایل دي د دې د زمون جواب د دې روایت د استدلال نه دا دی چې دا ما یورپنا من الغلس دا مدرج من الراوي دی دا د عایشې رضی الله عنها الفاظ نه دي دا کوم راوي د ځان زیات کړي دي او دلیل د دارقطني او د ابن ماجه روایت دی چې دې پورې ویلي دي فیصرف النساء متلبعات بمرودهن ما یورپنا نه پېژندل کېدې بس دې ځای پورې وي تعني من الغلس ابن ماجه او دارقطني کې داسې دي تعني من الغلس عائشې مراد دا چې د تیارې نه د دې تعني نه معلومېږي چې دا مدرج من الراوي هلکه به پوه شي دویم جواب دا دی چې دا مسجد نبوي ټیټ و دیوالونه ښکته وو او ځکه نه پېژندل کېدی چې تیاره پکې خواره وه ځکه چې دیوالونه اوچت دي خو بیا پکې رڼا زر راځي او چاپېره د باغونو او د کجرو چې رڼا پکې زر نه خورېده نو ځکه که ناوخته به یې وکړم نو او درېیم دا دی چې زمونږ د امام محمد مذهب دا دی مسلک چې ښه غوره دا ده چې شروع په څه کې وشي منځ وګد وشي شروع په غلس کې وشي تیاره کې او اختتام په څه کې وشي او د دې دلیل دا دی چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ منځ ورکړه د سحر سورۃ بقره یې پکې ختمه د سورۃ بقره چې پکې ختمه کړه مسمار ته ورسېده که به نه رسېده هلکه تاسو به پوه شئ چې ښه به تیزۍ سره یې وایي اسپال ته رسېږي وایه وفي الباب عن ابن عمر وانس وقيلة ابنة مخرمة رضي الله عنهم قال ابو عيسى حديث عائشة رضي الله عنها حديث حسن صحيح وهو الذي اختاره غير واحد من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم ابو بكر وعمر رضي الله عنهما ومن بعدهم من التابعين وبه يقول الشافعي واحمد واسحاق يستحبون التغليس بصلاة الفجر. هغه به تغلیظ مسخه ګاڼه په صلات فجر کې چې دغه کې وشي دې چې بل پوه شي او دا دی چې په طحاوي شریف کې دي چې تغلیظ یې ښه نه ګاڼه ابتدا پې تغلیظ یې ښه ګاڼله او دا خو زموږ مذهب هم دی ابتدا پې تغلیظ یې ښه ګاڼله لکه ابوبکر صدیق رضی الله عنه باره کې چې سورۃ بقرې خبره ده تغلیظ بالصلات نه تغلیظ بابتداء الصلات باب ما جاء بالاسماء بالفجر باب د بیان د دې کې چې رڼا کې د سحر منځ کوي وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا عبدة عن محمد بن اسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اسفروا بالفجر فانه اعظم للاجر. رڼا کوي په سبا مانځ کې فانه دا رڼا کول اعظم للاجر زیاتوالی د اجر دی زیاتون کې د اجر د اجر به زیاتې کې څنګه مصلی بریش
منځ کوونکي به ډېر شي نو ستاسو اجر به زیات شي. هلکه تاسو به پوه چې دا دلیل زمونږ دا حدیث قولي دی او د دې دلیل فعلي و او چې کله تعارض د قولي او فعلي راشي نو ترجیح چا ده؟ قولي ته ده، ځکه دې کې څه بل څه ګنجایش نشته. وفي الباب عن ابي برزة وجابر وبلال رضي الله عنه قد روى شعبة والثوري وهذا الحديث عن محمد بن اسحاق ورواه محمد بن عجلان ايضا عن عاصم بن عمر بن قتادة قال ابو عيسى حديث رافع بن خديج رضي الله عنه حديث حسن صحيح. وقد رأى غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين الأسفار بصلاة الفجر وبه يقول سفيان الثوري وقال الشافعي وأحمد وإسحاق معنى الإسفار أن يجهل. الکه شافعي او امام احمد او اسحاق د تدلیس قائل دي، هغه د اسفار معنا کوي. اسفرو دا معنا ده چې ان يصح الفجر، چې سبا ښکاره شي، ان يصح الفجر چې واضح شي سبا. اسفرو بالفجر څه معنا ده؟ واضح کوي سبا. بین نوازم نه دا اوس څومره کمزوري خبره نه ده. بین نوازم الفجر بیا څه معنا ده؟ چې په سبا به واضح شي موږ کیږي نه کنه. الکه پوه چې اسفرو بالفجر څنګه معنا کوي؟ واضح کوي سبا، چې کوئی چې سحر داخل شوی دی بیا موږ کوي. چې سحر داخل شوی دی بین نوازم الفجر بیا د دې څه مطلب شو؟ اسپینو دا معنا چې رڼا کې وکړي نفس موږ وکیږي او رڼا کې اعظم العلاج. نفس اجر خو بغیر رڼا نفس ته خدا اعظم العلاج پیدا شي. کله اسپینو معنا دا چې خو وضاحت په سبا کې وکړي سحر ماته کې نو بیا اعظم العلاج څه مطلب شاله کته چې په کوئی څه لا یشک په چې شک هم پکې نه دې څه وضاحت وکړي. ولم یارا او د دې خیال نه چې معنا د استخراج اثبات تعقیب د صلات د چې موږ درست کای الکه په کوئی څه کې په کوئی باو ما جا په تاجیل به ځونه نه د وخت کې اختلاف او وخت د ماسپخین کې اختلاف. چې ماسپخین مانځه کې به تاجیل کې او تاخير وکړي، تاخير پکې غوړه دی او تاجیل پکې غوړه. امام شافعی رحمه الله وی تاخير پکې ورته تاجیل پکې مطلقاً ورته کې جمی کیو کوړي. اعظم غدا نه په مسلک دار چې تاخير پکې ورته کوړي کې او تاجیل ورته په جمی کې، جمی کې به زر کې او کوړي کې به نا وخت کې ونی می 3 بجې کوړي کې وشي. مخکې به زمونږه ماسپخین جمی وړي کې به یو نیمه بجو اوس بلس کم یو بجر پوری پکار وجه 3 بجې و د دای به بجلی سي یو بجې به بجلی سي ډېر سخت ګرمي نو لس کم یو چې مانځره فارغ شي ست بجلی لاړ شي. تاسو خبره پېږئ دی اول باب کې دا غي دلایل ذکر کوي چې کوم نتاجل معلومي او به بیا زمونږ دليل الديوان. وبه قال حدثنا الناس قال حدثنا وكيع عن سفيان حكيم بن جبير عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله عنها قالت ما رايت احدا كان اشد تعجيلا للظهر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من ابي بكر ولا من عائشه رضي الله عنها وایمانه درې سو چې سخت جلدی کوون کې د ماسپخینې د نبی عليه السلام هغه د ابوبکر نه او عمر دې درې وانه واسکه او تعجیل کاو. وضاحت کې موږ وایو دا سبا خبره نه ده د زموږ خلاف نه دی. تعجیل کاو په شیطان کې بوجمي چې موږ د تعجیل قائل یو الکه په پوهځي دا تعجیل علی الدوام نه بلکې تعجیل به شیطان الکه تاسو په پوهځي کې په پوهځي. وفي الباب عن جابر بن عبد الله وخباب وابي برزة. جابر رضي الله عنه او دا خباب حدیث مسلم شریف کی او دا ابو برزة حدیث دا مسلم او بخاری دور دی. مسعود روایت ابن ماجه کی دی او دا زید بن ثابت او دا انس دا بخاری شریف دی او دا انس دا ابو داود کی دی. جابر بن سمره مسلم شریف. قال ابو عيسى حديث عائشه حديث حسن
وهو الذي اختاره أهل العلم يسار النبي صلى الله عليه وسلم. قال علي بن المديني وي قال يحيى بن سعيد وقد تكلم شعبة في حكيم بن جبير من أجل حديثي. خبر کړی دی شعبہ په حکیم ابن جبیر کې د وجه د هغه حدیث نه روان ابن مسعود نبی سلام چې نبی اسلام من سال الناس وله ما یغنی څوک چې خلکو نه سوال کوي او د هغه سي چې د کار میکيږي نو د ډېر ګناهګار دی. دې حدیث کې چې کوم د حکیم ابن جبیر راغلی دی او البته به شعبہ جرح کړی دا او په دې روایت کې حکیم ابن جبیر راغلی دا مجروح دی. قال يحيى وروى له سفيان وزائده او یحیی وی چې سفیان او زائده د دینه چې کوم دی نقل کړي ولم یرا یحیی به حدیثه باسن او یحیی ابن سعید قطان د دې په حدیث کې سباق نه دی غنل لاندې یحیی ابن معین کړي دا غلط دی ها یحیی ابن سعید قطان دی یحیی ابن سعید قطان په دې کې سباق نه دی غنل یحیی ابن معین څنګه نه دی چې حافظ ابن حجر التقریب او تهذیب التهذیب کې یحیی ابن معین قول نقل کړی دی چې حکیم ابن جبیر د صحیح ویلی عادت تسوی ولم یرا یحیی به حدیثی باسا معلومه شوه چې یحیی نه یحیی ابن معین نه دی مراد ګټه تضعیف کړی دی د حکیم ابن جبیر بلکې یحیی ابن سعید قطان ته مراد هم د جرح او تعدیل امام. قال محمد امام بخاري وقد روي عن حكيم بن سعيد جبير عن عائشة النبي جم في تعجيل الظهر. وبه قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري قال اخبرني انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر حين زالت الشمس. نبي اسلام د ماسپخین وکړي چې کله انوار مایل زالت الشمس. هذا حديث حسن صحيح. دا زمون په مذهب دا حمل دی په څه په شیطان پوری کې بیا تاخير ته دی وای باب ما جاء في تاخير الظهر في شدة الحر باب د بیان دغه حدیث کې راغلي دي چې ماسپخین منځ رستقول په کاږي په سخته ګرمای کې وای. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتدت الحر فابردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيه جهنم. اذا اشتدت الحر چې ګرمي زیات شي فابردوا عن الصلاة يحواله وكيد منظر يحوا کې وکړي چې سوري خارش فإن شدة الحر یقینا سخواله د ګرمۍ من فیح جهنم دا د جهنم بالاس. الکه تاسو په کوئی الکه دی 12 نیمه بجې کې حرم حجاز مقدس ګرم دی او نور یې تیز دی او دې ټیم کې د ګرمۍ ټیم کې هوا بند شي حبس راشي او بیا 2 نیمه بجې باندې هوا سلسله شروع شي هوا روانه شي دی بچ قافلې روانې دي د نیمه 3 بجې روانې دي وای هوا جاری شو جال برد هوا یې خراب کړ یخ هواګان رااله نبی رسول الله چې تاسو په صف وخت کې مکه وای په څو وخت کې کوي خلق تراتن کو خلق تباسانی حبس باندې جوړي ځکه سخت ګرمي د جهنم بلاس دا سخت ګرمي د جهنم بلاس دی دا په حقیقت حمل دی که مجاز. بعض خلک په دې حدیث اعتراض کوي چې جهنم بلاس څنګه دی دا ګرمي او یخني دا خو دغه د وجه نه ده دا د انوار د قرب او د بوز نه بوت نه کوم ځای نه چې ورله نږدې دي هلته ګرمي زیات دی کوم چې لرې نو هلته یخني زیات دی. نو د دې مر د ګرمۍ او د یخنۍ سبب په قرب او بوت د شمس دی نه بلاس د جهنم. جواب دا دی چې یو شي لپاره اسباب شیطان کېدی شي قرب او بوت د انوار کېدی شي او د جهنم بلاس هم کېدی شي. قرب او بوت د شمس دا به موږ په نظر معلومو ځکه بدیهیات او دغه چې کوم دی دا به موږ په معلومو دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم قول د جهنم دا روحانیات دي دا به د رسول الله صلی الله علیه وسلم په تعلیمات باندې معلومو دي کې څه خبره نشته لکه به کوئی څه کې کوئی په الباب نبی سیدین دا بخاری شریف کې دی ذرین دا بخاری او مسلم داړو کې دی ابن عمر دا ترمذی کې دی ابن ماجه او مغیره دا ابن ماجه مسند احمد کې قاسم بن صفوان دا مسند احمد کې دی عن ابي وابي موسی دا ابي موسی روایت دا نسائی کې دی ابن عباس روایت مسند بزار کې دی
وانا سن دا صحیح کړي اور بیا عمر نبی سم کی حاضر اور روایت شوی د عمر نه چې نبی اسلام نے روایت کړي په دې کې ولا ایسه هغه صحیح نه ده سند روایت د چا عمر قال ابو عيسى حديث ابي هريره حديث حسن صحيح وقد اختار قوم من اهل العلم او یو قوم د اهل علم ورکړي د تاکید د صلاه ظهر په شدت الحال دا قول د مبارک او احمد اسحاق قال الشافعي انما الابراد بصلاه الظهر اذا كان مسجدا دا ابراد په صلاه الظهر هغه کې چې نسی جمعه کی ينتاب اهل من البعد چې خلک یو د بل پسې د لری ناراضي فعمل المصلي وحده چې سړی ځان لمنځ کوي والذي يصلي في مسجد قوم یا مسجد د قوم کې منځ کوي نږدې ټول راجمع شوي والذي يحب امام شافعي سے ويا غس چې ما ته پوښتني الله يوخر الصلاه في شدة الحر چې مونږ نه رسته کوي په شدت الحر کې سخت ګرمۍ کې مونږ لیټ نه کوي بلکې پاور وخت کې قال ابو عيسى معنا من ذهب مطلب دا هغه چې ذهاب کړي تاکید د ظهر کا شدت الحر کې دا اولا اشبه دی بل اتباع یعنی امام ترمذی زمونږ مسلک ته ترجیح ورکړي واما ما ذهب الى شافعي چې امام شافعي صاحب څخه ذهاب کړي دي چې رخصت لمن هغه چا د پاره دی ينتاب من البعد چې د لری نه راځي وللمشقه على الناس فخلق مشقتي فإن في حديث أبي ذر ما يدل على خلاف ما قال الشافعي وذ ابو ذر یو روایت دی هغه دلالت کوي په خلاف د هغه چې امام شافعي صاحب څه ویل امام شافعي صاحب خو ویلي دي چې ایبر ما ته وګورئ چې تعجیل د هغه چا لپاره وکړ د چې کوم خلک نږدې موجود او تاخير د هغه چا لپاره چې د لری ناراضي صحیح شو د ګرمۍ په دې کې اثر نشته نو دې وایي چې دا امام شافعي صاحب دا خبره د ابو ذر د حدیث خلاف ابو ذر یو روایت دی او چې ذکر کوي چې نبی له سلام په سفر و او ټول مرګري ورسره د خوا کې موجود دي او بیا یې څو پر تاخير بیا موږ معلومه چې تاخير د شدت هر د وجه نه د خلکو د وجود او د ادم د وجه نه ده هغه په دې ځای کوئی شي دې مطلب کوئی نشي قال ابو ذر كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر موږ د نبی اسلام سره په سفر کې فاذن بلال اذان په صلاه الظهر د مسبقین د باندې قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بلال ابرد نبی اسلام ته بلال ابرد لجحك ابرد معنا از تا اقامت کا کم وقت بارد ثم ابرادا جاء ابراد دوستو فلو كان الامر على ما ذهب اليه شافعي خبره د سیمه لکه شافعي صاحب چې ورته ذهاب کړي شافعي صاحب څه ویلي چې مرګري موجود دي بیا تاجر باندې ولکه یکم له ابراهيم مثال کله وخت معنا یا ابراهيم د دې وخت زمانہ نه ولې اجتماعي په سفر ذکر دي ټول شریکو په سفر کې وکانو لا يحتاجون به محتاج نه وای یتاغو من البود چې د بل نه رسدراشي من البود د لرینا درې دراتک څه سوال نو هغه ته په زمونږ مرګ چا کړی دا او شافعي صاحب باندې رد کړی موږ د په دې رد کوو چې دا خبره ټیک نه ده چې ټول موجود وو د نبی رسول الله د سفر حال دا چې سفر به خلک به وسره پړاو به چې واچو نبی رسول الله د خیمه او د رسول به ورته مناظره او صبح او ځکه چې صبح لوري لري په خټه قافله په لري یا په اجازه شو دا لري زیره په خلک په سفر کې څو انتقال من البعد او پتہ څنګه پوهځي دته افراد څنګه شوی دی چې انتقال من البعد وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود قال انبانا شعبة عن مهاجر بن ابي الحسن عن زيد بن وهب عن ابي ذر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في سفر ومعه بلال فأراد أن يقيم فقال أبرد ثم أراد أن يقيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبرد في الظهر قال حتى رأينا فيء الطلول ثم أقام فصلى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر من في جهنم أبو ذر رضي الله عنه وی چې نبی اسلام په یو سفر کې او بلال موثر بلال اراده وکړه یقین چې اقامت فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبرد ثم أراد أن يقيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبرد بالظهر قال حتى رأينا في الطلول تدې کول چې د پانډای سورې موږ ولې د پانډای طلول پانډای تا وایي
پتاش تکی خاور را جمع شوی او وړه بڼکۍ ته جوړه شوې ای د دنون کو او تاسو یقین وکړئ که تاسو سوچ کړئ د هغې سوری زر نه راځي هغه ډېر وروسته راځي 3 نیمې بجې د هغې سوری نه راشي ځکه هغه سر یې ورګوټی او بیخي غټ نو دوی په اوار شي که د هغې سوری ډېر نه وي چې هغې سوری مونږ ښکاره کوو لیده نو بس ایله مونځ وکړو یعنې چې هغې سوری مو لیدل څومره ناوخته ثم قام فصلى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان شدة الحر من فيح جهنم سخت گرمی د جهنم بڑاس دے وابردوا عن الصلاة تاس یقواله کوئی د منزل انا قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح امام ترمذی رحمه الله وایدا حدیث حسن صحیح ہے فهو ما جاء في تعديل الناس بس دا پر اختلاف